رحیم زما ډیرو عزتمندو او محترمو، زه د کرونا وایرس په باره کې تاسو ته پیغام درکول غواړم، او هغه دا چې په دنیا کې بیماری د دوه قسمه جراثیمو د وجې نه پیدا کیږي، چې یو ته بکټیریا وي او بل ته وایرس وي. د ډیرې زمانې راسي د وایرس نه چې کومې بیماری لګي، نو په هغې باندې کوشش شروع دی چې د دې دپاره موږ څه علاج دریافت کړو، خو تر اوسه پورې ډاکټران او ساینسدانان په دې کې نه دي کامیاب شوي. البته پخوا د زمانې نه چې د بکټیریا د وجې نه به کم خلک بیماران کېدل، نو د دې دپاره انټي بایوټیک راوتي دي او انټي بکټیریل دوایي د دې دپاره استعمالیږي. موجوده وخت کې چې کومې بیماری د وایرس د وجې نه لګي، نو هغه بیماری داسې دي چې تر اوسه پورې انسان په دې کې نه دی کامیاب شوی چې د دې دپاره څه ویکسین یا د دې دپاره څه دوایي جوړه کړي. البته د دې دپاره احتیاطي تدابیر چې دی نو دا ممکن دي، او د ټولو نه ضروري خبره چې څنګه زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ایمان چې صفایي نیم ایمان دی، نو د ټولو نه بنیادي خبره په دې کې صفایي ده. دا چې کوم موجوده وایرس راغلی چې په ټوله دنیا کې هله ګوله جوړه کړې ده، او په ټوله دنیا کې یو افراتفري جوړه کړې ده او یو یره جوړه کړې ده چې د دې آغاز د چاینا نه شوی دی، د چین نه شوی دی، او تقریبا ټوله دنیا دی په لپیټ کې اغستې ده. نو دې ته نوول کرونا وایي. کرونا وایرس خو ډېر پخوانی دی، خو دا موجوده چې کوم نوول کرونا راغی، نو دا هم نه ده پکار. څومره چې د خلکو پینک جوړ کړی دی او څومره چې افراتفري جوړه کړې ده، مونږ د دې تدارک په احتیاطي تدابیرو باندې کولی شو. کرونا وایرس عام طور په ځناورو کې مال مویشي، په کور کې چې کوم پیشوګان یا لکه سپي څوک ساتي په هغې کې، یا په داسې زندسرو کې چې هغه عام طور د هغوی د اوبو سره ډېر زیات تعلق نه او صفایي په هغې کې پوښداني، د هغې نه دا په هغې کې دا وایرس پیدا کیږي، او دا وایرس چې دی د دغه ځناورو نه انسانانو ته منتقل کیږي. خو دا زه په یقین سره وایم چې کم انسانان د ځان صفایي کوي، د ځان خیال ساتي، د مسلمانۍ او د قرآن او د حدیث مطابق ژوند تیری، ان شاء الله تعالی په هغوی کې به دا نه پیدا کیږي، خو هغوی ته دا یو خطر شته چې هغوی ته د بل چا نه منتقل کیدی شي. په دې وجه باندې چې د دې بیماری کمې نښې دي، نو بنیادي طور هغه نزله، زکام او د هغې نه الرجي او د هغې سره سره سابندي، بیا ورسره تبه راشي. نو چې که فرض که چاته نزله، زکام، سابندي او ورسره د هغې سره الرجي راشي، نو فورا د خپل ډاکټر سره یا د بټخیلي د ایجنسي هیډ کوارټر هسپتال سره رابطه پکار ده. د دې نه علاوه نوول کرونا وایرس چې دی د هغې دپاره احتیاطي تدابیر دا دي چې مونږ د دې دپاره یو پمپلیټ، یو بروشر هم چاپ کړی دی. خو احتیاطي تدابیر دا دي چې پکار دا ده چې که چېرته هم خدای مکه زمونږ په دې صوبه کې چېرته یو کیس دا ښکاره شو، نو پکار دا ده چې هغه کس د هغه ځای نه ونه خوځي او په خپل ځای باندې هغه قابو شي. چاینا چې کومه دا وبا کنټرول کړه، نو دی په دې وجه باندې کنټرول کړه چې هغوی سټریکټلی په دې باندې عمل وکړو چې په کوم ځای کې دا وبا وه هغه ځای بلاک کړو. د هغه ځای لکه مثلا د یو ټاون نه بل ټاون ته خلک منتقل کېدل، دی باندې پابندي ولګېده. که فرض که په یو کلي کې راغله، نو پکار دا ده چې د یوې محلې نه بلې محلې ته څوک نه ځي. که فرض که په یو محله کې راغله، نو چې څوک بیا د یو کور نه بل کور ته نه منتقل